حضور مبارک با صلی اللہ علیہ وسلم با په مجلس او صحبت کی ابو جہل لمزه ورکا ہو، اب امزان سره کېنا و، ابو لہب امزان سره کېنا و، عدبا و شیبا و ولید و امیہ ابن خلف و دغه خلق یم ځان سره کېنولی چې هغه نن قرآنی کافران دي. الله په قرآن کې هغوی سخت وعید او عذاب بیان کړی، حضور مبارک علیہ الصلوۃ والسلام په خپل زندګۍ کې هغوی ځان سره کېنولی دي. هغوی د سر نخپو پورې هغوی کفر او هغوی مردار او هغوی ګندو. دا مونږ علماو ته په دې کې یو میسج او پیغام دی چې انسان څومرم ګندی، انسان څومرم فاسق فاجری بدپلکی په غلطه لاري هغې سره نفرت مه کوه. یو چرته امید ترکیږي، امید هم چې دا انسان سمیدی شي اراولا هغه ځان سره کېنوه، هغه ته په صحیح طریقه باندې دین وښایه. ہدایت و ضلالت دا الہ العالمین په دست قدرت کېدی شي ستا په ناسته او په صحبت باندې الہ العالمین دغه انسان ته ہدایت کا او په صراط مستقیم باندې روان دیتا عالم ویل کېږي. او چې په کوم ځای کې د منبر نه شر خورږي، بې اتفاقي خورږي، فتنې خورږي، فسادات خورږي، الله په ذات باندې قسم چې دا د حضور مبارک دینم نه دی او دا د حضور مبارک وارث هم نه دی. دا یاد دا خبره کوم طرف ته روانه ده؟ خلک څه کوي؟ په مسلمانانو باندې رحم نشته په دغو خلکو کې. مونږ هیچا خلاف دا فلان دی او دا دی او ټاپی دی او فتوی دی او مسلمان ځان نه لرې کوو او نفرت نعوذ بالله خلق خورئی او فتنہ انگیز او شرپسند گفتگو او فلان کافر دی او فلان مشرک دی او فلان بدعاتی دی او دا اسلام نه خارج دی او دا پکې داخل دی. حاشا وکالله، څوک کافر او څوک مسلمان دی دا د خدای پاک بندگان دي. دوی پوښا او د دوی اغلو عظیم رب پوښا په ورځ د قیامت باندې د خپل ایمان او د اسلام غم پکار دی چې زما او ستا خپل ایمان او اسلام خراب نشي او مونږ او تاسو د هغې څه وکړو؟ حفاظت وکړو. دی وجه نه صرف علم حصول نه دی، صحیح عقاید، ادب، احترام، صحیح عالم جوړېدل دا ډیر زور غواړي او دا ډیر کم افراد دي. ډیر کم افراد داسې وتا ته ملاوږي. نور خو په هر دویمه ګلۍ کې وتا ته یو مولانا صاحب او عالم صاحب موجودی او چې د معاشرې په اتفاق او په محبت او په اتحاد باندې خبره کا، خلق ځان ته رانږدې کوي، خلکو له محبت ورکوي، خلکو له احترام ورکوي. دغه خلق به تاسو ته ډېر کم میلاوږي.